علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَإِذَا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَإِذَا د یو کم سلو بیمارو علاج ده یو کم سل بیماری او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کمزوری بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون ده. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه وي چې دغه سبب او وجه معلومه نه وي. الکه زړه مې خپه دی، زړه مې تنگ دی، زړه ته مې خوشحالي نه راځي. وجه څه ده؟ وجه راته نه ده معلومه نو بس زړه مې نه خوشحالېږي نو دې ته په عربۍ کې هم ویلی شي. هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه وي چې د هغې پریشانی وجه معلومه وي. الله دې نه کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې ته په عربۍ کې غم ویلی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده کنه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم یو هغه پریشانی چې سبب نه معلوم د دې دواړو نه د خلاصي دپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث مبارک کې دې ته د جنت د خزانو نه یوه خزانه ویلې شوې ده. دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې د کور نه وځي او دا کلمات وویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات ویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د کوره وځي کنه او دا کلمات وایي الله تبارک وتعالی ورته فرمایي وایي زه ستا د طرف نه زه تاله کافي یم، ستا د ټولو کارو دپاره زه ستا دپاره کافي شوم او ستا حفاظت به زه کوم او ستا رهنمایي به زه کوم. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې کله د کور وځي او دا کلمات ویل بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دا ډېر بهترین وظیفه ده. پریشانی در باندې راشي حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله تعالی عنه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغوي د الله پاک پیغمبره یو زوی مې دی السالم رضی الله تعالی عنه هغه زوی رالم دشمنانو گرفتار کړی دی، دشمن گرفتار کړی دی او بل دا چې په کور کې مفاقه ده غریبي ده نو ډېر زیاته خفه یم. یو بل ته مې زوی دشمنانو نیولی او بل بل تر کور کې غریبي ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای عوف ابن مالکه صبر کوه صبر. دویم د الله نه